स्क्रीन खो इंशाल्लाह उस درته صحیح ښکاري اور سکرین ښکاري کنه دا 2021 ورژن دی ما سره جی په دې کې مو خل اور زم درته کار مې کړو کنه نه مې وکړه نه مو کړی هغه اواز صحیح نه راته تاسو یې هغه انسټالوم وي بیا ورته کار او په بس دې کې اواز نو ډېر کړی. نت میټ مسله ونه اوس شکر دې دا ډي اس ال خده مسله نه کوي تا میپ جوړ کړې تا ته مل کنه یو هاوس تغه به جوړې دا څنګه اوس دوبۍ ولا سټوډنټ ادا کنه آئے تو زیادہ جی دے کس کے کار کوم لگے ہم آئے سر سسٹم لکھا دے نو آگا 2013 آگے سر دے ما سر 21 ورژن دے باقی مړ دومره څه پکې نشته سیم کمانډونه هر څه لیئرز میرز او ګوره هر څه تقریبا سیم دی لګ ډیر بدل را بدلی باقی تقریبا ټول حساب سیم دی ها خوش ها نه صحیح ما که سرجی ما که دغه هغه سر یو ځای کلاس هغه څه شي زه به هغه سره یو ځای کلاس اخلم جوین کوم خدای خو سٹارټ نه دی کنه لکه دا ښکاری او بل دا د فیمیل لکه نه نو بیا په بد منی کې دی شي نو دغه مسله تاسو خیر از د کړه دی هغه خو بیسیک نه سٹارټ ته لکه دا ډور څنګه جوړیږي وینډو څنګه جوړیږي دا ښکاری نو بیسیک نه ما که تاسو ته دغه کنه چې دوه ډبل مسلسل کلاسي ما ته مسله نه کیدا او زما خپل شوق ته کنه تاسو نو سم مجبوری خو نه خو سړی جاب ماپ کوي نو هغه ته بیا ډیره مسلې نه غریب خراب بیا او سبانه خدا دې اټه ولا به مال نن خو مې وانه غشتو هی ټایم مسله وکنه هسه 8 بجې اوس بس رمضان دې 9 بجې نه دی پاسبل نو ټایم خو مارته ویلی سبا لچ 10 بجې با ډیر زیات ټایم ضایع کیږي نو تا خدای چې تاسو یوازې د نو مایک مې هم درته ان کړی بیا ډایرک حساب کتاب وای خدای چې ټولو ته مایک هم یو ځای نه شان کولې بیا ډېر شور مور راځي او دغه مسله یې کنه نو په دې ټولې کې زما په خیال چې ټول کمانډز مې درته خېلی دي او هر څه باندې پوهېږي کنه مسله پکې شته سلمان دا په دغه پوهېږي ټولې باندې فل پوهېږي هر څه جوړولی شي کنه مسله شته پکې څه شو आवाज تاسو ته د زوړ کار کې خو څه مسله نشته کنه هر څه کلیر دی بالکل هر څه کلیر دی نو تاسو څومره پورې کار وکړو یار دا ما سره لیپټاپ دی در سره کنه کلاس په لیپټاپ आले یو منټ زه اوس خو په موبایل اخلم زما لیپټاپ کې کیبورډ سم مسله کوي ها ما تاسو ته ویلو دا غیا F12 نه دی ډایرکټ پرسکی بس او خراب هغه ما می فلور کړی لیپټاپ هغه ما دغه لوړې صحیح دا دکان خدا چې کم دی هر څه او کی دي خدا غي کلاس ولا دی او ټول دغه د زده کړې د سٹار کمانډ هر څه پوره شوی دی ماشاءالله نن چې کم دی 3D مونږ سٹارټ کوو کنه نو زدا سے کوم هم دا ډرایینګ ز کاپی کوم کنټرول سی میں کو کنټرول ان کوما اور نیو میں جوڑ کو صحیح دا اور دا تک میں پیسٹ کو دا دے راغه کنټرول اس سے کوم اوس پر دا بټ سٹاپ باندې کوم او دیتا هارس 3D نوم سور کوم او زموږ مرزي ده کنه چې هر څه فایل نوم ورکو 3D جی بل اپډیټ شیټ اینڈ ویو تھمبنیل نو اوکے دا اور سره انیبل کو اور سیو پې کما نو دا 2021 ولا بندو ماغه کا ها نو دا وګور دا ماغه نه کاپی اغشته دا چې کم دی 3D تاړول غواړي دا ټول ولې چې تاسو خو 2D پوره شوی دی نو ان شاء الله دا 3D بده یو سو ورځې کیو شي بس تا کورس ان شاء الله پوره شي صحیح ده اوسنه څه شیزونه مې درته ځکه نه دی کړې مارته هغه ډرایینګز درکړیو کنه چې هغه ته وګوره دا چې ته پریکټیس وکې نو زیات فائدہ کوي تا ته که هر څه درته همداسې زه وکړم نو بیا به لکه دغه وي مسله به درته داسې راځي چې پته به چې دا آسان دی چې ته خپل وکړې تاله پته ولګي چې دې کې مسله ده نو بیا مانه تپوس کولی شي پوه شو ګلابه اوس چونکې دا 2D دی نو 2D سره مونږ داسې کوو دا یو فلور مونږ سلیکټ کوو د دې کاپي واخلم دلته یې زه دې کې مې پیسټ کوو صحیح ده اوس دې نه دا ټول ایکسټرا لاینز پکار دی چې ډیلیټ کې ها نو داسې سکول دی ګلابه چې دا ټول ډورز موډز ما ډرا کړي دي دا خو بس 3D کې اسم نه ښکاري دی ضرورت هم نه صحیح ده
دا ټول که ډیلیټ کې نو بهتره ده او که نه ډیلیټ کې وي دي څه مسله نه کوي صحیح ده بهتر دا دی چې 3D ته اړې نو دا فالتو دغه ته ډیلیټ کړي دا ټیکس میکسټم ولې چې دا خو 3D کې د دې ټیکس کار نشته دا موږ تاسې نه ښکاري هلته بره نه پوه شو ګلابه نور دلته دا ټول دا ما ډیلیټ کو دا هم ډیلیټ کوم کنټرول ایس به لازمي کوم ولې چې سسټم او لیپټاپ پته نه لګي نت میټ یا بجلی یا بل نت خیر دې سره تعلق نشته بجلی او د وینډو د دې شیزونو تعلق ځکه دی چې کله وینډو هم خرابېدی شي یا بل څه نو اوس به موږ څه چل کو باونډري کمانډ به دا کو بی او باونډري کمانډ صحیح ده پک پوائنټ به کلیک کې دا څه وایي کین ناٹ بی ډیټرماین دا ولې نه کېږي بی او انټر بیا انټر اوس وګوره دا ټول یې سلیکټ کړه دا به زه ټیکسټ هم ډیلیټ کوم یار دا مسله کوي ماته لګي صحیح ده یا که ټیکسټ ډیلیټ کوم نه نو ګوره که دا ما ټیکسټ لیئرس باندې کار کړی که نه نو اوس بدلته نه ما دا لیئر به آف کړی مثال په طور دا وال ولا دی دا ګوره آف مې کړو نو وال ټول غیب شو خیال دی نو د لیئرز دا فایده ده موږ ته چې دا زه آن کړم نو ګوره ټول سکرین باندې شو نو داسې دا موږ ته فایده کوي لیئرس سٹارٹ کې مې درته ویلي که نه نو دا اصل کې ما سره 2021 دی نو ما خپله خیر دومره کار په دې نه دی کړی او پاکستان کې څوک کوي هم نه یار ډېر کم سسټم یې چا سره داسې اپډیټډ وي که نه دا خو ما هغې ته خیل و چې د هغې بیا زړه کې شک نه وي که نه دوبۍ والا چې یاره دا پته نشته په نوې باندې ولې نه کوي پوه شوې ته خو پوهېږي خو هغې خو لکه داسې دی که نه بیا زړه کې دغه راځي چې دا څنګه حساب دی لکه نو باونډري کمانډ موسټلی مونږ یوز کوو که باونډري مثال په طور صحیح طریقې سره کار نه کوي که نه نو بیا مونږ داسې کوو دا چې څومره مونږ دغه ډرا کړي دي که نه دا والا دا اصل کې دا لاینز مونږ په باونډري باندې فل کوو که بی او انټر دا لاینز نه دي دا ښکاري دا یې ټول کلر چینج کو مطلب دا سلیکټ اوکې شو نو دا اوس وګورئ پورو ایز آبجیکټ کا دا اوس وګوره سنګل لاین دی که نه دا ټول که زه سلیکټ کوم نو باونډري دا فایده بی او انټر بیا انټر نو دا اوس ځکه نه سلیکټ کوي چې دا سکرین نه لږ آوټ دی لکه زوم دی ډېر زیات چې لکه زوم آوټ کړم نو اوس به دا سلیکټ کېږي ګوره په کار خو دی چې وشي څه مسله ده دوباره نه به ټرای کړو بی او انټر دا اوس وګوره ټول یې سلیکټ کړو ها خیال دی دا وګوره نو د دې دا فایده سوري دا غلطی کې ما دا خالي ځای سلیکټ کړو دا به موږ نه باونډري کوو دا والا ځای موږ باونډري ته اړو ښه انسان دی که نه کله کله زه هم خطا شم دې ځای کې خطا شوم نو بی او انټر دا ولم ابجیکټ باونډري ته واړوه دا هم واړوه مطلب څومره پاسیبل دی که نه دا والا نه کېږي نه دی کېږي دا به موږ ځان له باونډري ته کنورټ کړو داسې خیال دی اور انټر بیا داسې چې کوم دی دا ټول موږ زوم آوټ کو باونډري انټر دا اوس وګوره دا ټول باونډري خپله سلیکټ کړه خیال دی دا هم ورسره سلیکټ کوم ټول مکمل سلیکټ شو دا نه دی سلیکټ شوی دا هم سلیکټ کوم اور د سټیر والا کې به یو پوړی صرف کنورټ کوم ځان ته لانجه نه جوړم انټر مطلب دا ټول وګوره باونډري ته واړېدو نه دې کې مسله شته صرف دا یو لاین اوړېدلی فل دغه نه دی اوړېدلی دا به موږ ته مسله کوي بی او انټر تاسو ته پوس کړو ما سرجي لومبې به یو دغه ورته سلیکټ کړې لکه یو ځای به سلیکټ کړې چې دې ځای نه دې ځای پورې دا اوړي که نه لومبې به کمانډ ورکړي دا ګوره که داسې زوم کړي دا بیا نه سلیکټ کوي چې داسې لږ زوم آوټ وي که نه چې دا ټول پکې ښکاري نو بیا د الله باونډري ته اړې دا وګوره دا اوړېدلی خیال دی نو دا اوس موږ څه کوو اصل کې باونډري کمانډ ځکه کوو چې دا 3D ته اړول دی لکه سنګل لاین کلم نه 3D ته اوړي لکه مثال دا ما ډرا کو که نه دا افیکټ زه پریس کم دا لاین ما ډرا کو دا 3D ته نه اوړي صحیح ده که زه ریکټینګل ډایرکټ ډرا کم که نه دا اوس 3D ته اوړي اوس ګوره ورته 3D ته څنګه اړي ای ایکس ټي ایکسټروډ دا ابجیکټ سلیکټ کا بیا انټر هایټ څومره ورکې نارملی د کمرې هایټ 12 فوټ وي نو 12 فوټ یونټ مونټ دی چې هر څه ټیک ورکړی وي ښه
यस एक्सट्रूड सही है। एक्सट्रूड कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट इंटर और मतलब सुमरा हाइट वर्के मिसाल 12 फुट तक दोस्त पता ना लगी सीधा बोले मसला कहीं लग गया देख इंटर नो उस बस सकोमा टूल बार्स आन कोल भी कदलता मुंग तनखकार यस नाउ टूल पलेट ते शूट टैब्स दी नो 3D टूल बमुंग आनकू नलता बराबर यो 3D टूल रहा होता है 3D टूल यार ले दे यस बदलता ना दाव असल के दाई किस वर्जन ने देख के कार यो किस्म सारा आसान छे दाव ऑफसेट ट्रिम ओदा मुख्तलिफ चीज़ों ना ऑलरेडी खपल पदे के रागली दी नो उस चेकम दे 3D व्यूज अच्छे कॉम का ना दासल के 2007 के हमारे ज़्यादा कार कड़े दे 21 के खुद उम्र खास माना दे कड़े खुद स खास हो गो न फ़र्क शतम न पके लगा उम्र कॉम्प्लेक्स न दे दलता ना टोल टूल बार यान को शो टैब्स बल विजुअलाइज दे आन को विजुअलाइज हमरा वो मुंग सरा मुंग कार फिलहाल व्यू सरा दे नो व्यू के ऊपर दा मुख्तलिफ ऑप्शन ही दे मुंग सरा कारी यस जी हाँ बल्कि कम दे अनसे व्यू दाव को रहे दा 2021 के दास शो किएगी 2007 के हम दास से टैब को लावेगी सही था टैब मतलब दा दे चीज़ान लियो टूल बार जोड़ शी सिंगा साइड के नहीं भी सिंगा दा लाइंस वाला देखो लेफ्ट साइड तक लेगी दिली भी ख्याल दे नो दा सीधा 21 की देखो दे व्यूज तो बारा SW आइसोमेट्रिक नो दा को दामा 3D ताड़ो ले कना दा खुमा खैर रफ देता हाइट वर्क कर मुंग 12 फुट ज़्यादातर कम रहता हाइट वर्क हो नो दा दे तरीके से दा 3D तक कन्वर्ट कीगी नो दा इंशाल्लाह उम्मीद को मच दे हफ्ता कि देशी दा कंप्लीट शी बजम ऑटोकेट पूरा बोले दे 3D की तुम रसायनी टोल का 2D के कीगी सही दा फील्ड के नो दा कारी दरता उस दारा हो विजुअलाइज कूल दी दा अलग चे लक कलर्स मलर्स वर्ता वर्कू नो दलता उस गोरमा चे कम यो दे हाइट दे नॉर्मल दे असल के लोग 21 बांधे जख बोला असल के वर्जन चेंज देखा ना दाव करे दे टाइप बांधे जख क्लिक कम नो 3D हिडन 3D रियलिस्टिक बांधे मुंग क्लिक को दासो करे फुल कलर लगा रियलिस्टिक व्यू दे खई रहता है ख्याल दे फुल रियलिस्टिक व्यू रहता खई दे और वर्सरा खैर दे ज़रूरत नहीं था नो नॉर्मली दा 2D फ्रेम विदा से दा दलता ना 2021 की दे तरीके से चेंज कीगी और 2007 के लग तरीके चेंज लगा खबर मकसद में दा दे चलता होगा दा से टैब्स दी और पाए कि दा से मखामख बटन ही दी जका मादा गलता है ना दा प्रेस का ख्याल दे मतलब 21 क्यों आए कि लग ढेर दा फ़र्क थे लगे शेडेड तो सेलेक्ट कॉलेज है और रियलिस्टिक खबी हाँ दा रियलिस्टिक दसे 2007 का तो यूज़ किया नो रियलिस्टिक नो दा को दाला मैप थे दा इस सनत दा कन्वर्ट शे खुदा माँ एग्जांपल दा पारा पोयोले चे दा लाइन न कन्वर्ट कई खो ऑब्जेक्ट ची कमी का ना कन्वर्ट कई दे पोश ना दा जर डिलीट को माँ मैं से पोयोले पदे बांधे और उस असल कार दा दे ची मुंग दोबारा व्यूज तलाड़ छू और टॉप व्यू तलाड़ छू और दा उस स्क्रीन देर ज़्यादा तगा दे नज़र आला ख़राब हुई जे वापस 2D ताड़ो 2D तब वाड़ो लो दा बॉस मुंग एक्सट्रूड को टोल हाँ जिसम हम ऑब्जेक्ट से कहना दा टोल मुंग एक्सट्रूड को इंटर दा उशो बेचे कम दे नो दलता ना बा हाइट वर्ता वर्के चेहरा सुमरा हाइट मोमेंट नो दा जोस गोरम करना चिता सब मसला दा असल के 21 वर्जन देगा ना नो 21 वर्जन दे कला कला दा मसला कई लग होश और साथ के डेर आसान दे बस उमदा तरीका है दा बाउंड्री ते वाला वा एक्सट्रूड का एक्सटेंटर चिदा दे दगताड़ूली भी हाइट वर कूल भी देना पस नाम पर ख्याल ऑलरेडी कन्वर्ट शवे दे जका कार न कई उधर गच 3D ते वाला आओ गो रखना फुल सॉलिड शो व्यू और SW आइसोमेट्रिक हाँ दाव गो रखना कन्वर्ट शवे देखा
دې نه علاوه چې کوم دی 3D tool coordinates 3D preview face object selection pane نو په دې 21 کې دام فائدہ ده چې دا مونږ ته سلیکشن پین حساب سره هم ښیي چې کوم یو زه سلیکټ کوم هغه ځای راته ښیي اوس دا اوس وګوره که نه 21 کې دا نوی فیچر دی دې نه 7 کې دا شی نشته دا دې والا کې شته پوه شئ یونین سبټریکټ دا کمانډونه پاتې دا هم درته زه ښیم ښه نور چې کوم دی دې کې واپس موو ټو او دلته نه دا 2021 کې دلته نه موو کېږي خیال دی داسې لکه 2007 کې خو دا اپشن دلته نه راځي دغه ویو نه خو 2021 کې دلته نه راځي دا زه ټول بار بندوم دا ښکاري ټاپ ویو هر یو ویو چې غواړې بس دلته راشه ماوس تاوه هغه ویو به درته ښیي نو د دې لږ کونته کې ترتیب بدل دی دا اصل کې ځکه درته ښیم که نه کېدای شي ته چېرته جاب ماب له لاړ شې نو هغوی سره لیټیسټ ورژن وي نو بیا به ته وایې چې تاسو حساب کتاب روان دی مطلب ټینشن څه خبره پکې نه وي ښه کمانډ هر څه سیم وي که هغه 21 ورژن کې کې که 7 ورژن کې کې اوس لکه دا پرون خبره ده دغه مې پرنټ مې کولو نو ما کورلډا 21 کې کار کړی ټول هغې ټول مارکیټ کې هر چا سره 2009 ورژن دی نو بیا څه هغه زما محنت ځکه ضایع شو چې هغه کورلډا دغه پرنټ نه شو تصویر مې ورته استولی هر تصویر یې لاره پرنټ کو نو تصویر نه مسله دا چې پکسل خرابېږي کوالټي مطلب د تصویر نه چې پرنټ وباسې او د فایل نه چې وباسې نو ډېر فرق وي پوه شوې نو کله کله دا ورژن مسله هم پکې راځي نو بیا دغه مسله پکې راځي ښه نو دا اوس وګوره دا اوس دغه ته مې واړولو پوه شو که نه هېڅ هم نه شو آسان دی څه 3D که نه او دا واپس 2D فریم ته اړوم اور ہوم نه ویو ته ځم او ټاپ ته ځم دا زه یم چې یاره 7 کې به یو کوم نو هغې کې ما ته هم لږ اسانه ده دغه کې لږ ډېره مسله راته شته پوه شئ نو دی لږ دغه کوي نو په دې کې ګلاب موږ سره دی مثال یو لاین دی که نه دا ما ډرا کړی دی دا زه بریک کول غواړم صحیح شو نو بی آر بریک مثال زه دې پوینټ باندې دا بریک کوم دا وګورئ دا 2 لاینو ته کنورټ شو یو لاین ما 2 حصو ته کنورټ کو خیال دی اور یو دی مثال ریکټینګل ما جوړ کو که نه دا لاین زه ډیلیټ کوم دا ریکټینګل دی دا ښکاري ایز آبجیکټ کار کوي دا زه سنګل دغه ته اړول غواړم لاینس ته نو ایکس کمانډ د ایکسپلوډ اوس وګورئ ټول لاینونه جدا جدا دي دا جدا دا جدا هر یو جدا جدا دی خیال دی صرف ایکس کمانډ دی صرف ایکس ایکسپلوډ شي او مات شي څنګه دا ټول ایز آبجیکټ دی که په دې زه ایکسپلوډ وکړم کېدای شي کارونه کې ولې خو باونډري دی که نه باونډري خو موږ 3D د پاړه کوو او نارملی دا ریکټینګل چې کمی دا ډایرکټ 3D ته اوړي ښه دا آلریډي باونډري ته لکه کنورټ شوی وي او ریکټینګل ډرا کولو طریقه باندې پوهېږې چې څنګه ډرا کېږي څنګه ډرا کېږي REC کې بیا د هغې 3 ورژنه دي REC انټر بیا د هغې 3 ورژنه دي یو دا دی REC انټر او بیا به دغه C انټر نه خو چیمفر دی یو د ډرا کولو طریقه یادوم چې ایگزیکټ ډایمنشن راشي نو طریقه دا د REC انټر یو پوینټ سلیکټ کا شفٹ اور @ بٹن اونیسا ایکس اول ویلیو ورکه مثال 12 فٹ ته کاما دا کېدای شي زما ویلیوز غلط وي که نه لکه یونټ سیټینګ خو مې دې فایل کې نه دی کړی ځکه دا کېدای شي ګډوډ راته دې فایل کې ما یونټس نه دي سیټ کړی ودرېږه چې وښیم ډیسیمل دی ځکه وګوره دا نه کنورټ کېږي زه 12 فټ ورکوم هغه وایي دا ته څه شی کې
نو مسله باندې پوه شو چې دا ځکه دا مسله کوي نو ما خو ځین نه وتی نو دا خو چونکې ما یو نوی فایل جوړ کو زر زر نو ځکه دا ټول ورانه کوي دی خیال لري نو ترتیب هم دا دی چې REC انټر یو پوائنٹ سلیکٹ کا ایٹ شفٹ ہوا ایٹ دا ریٹ مثال په طور 2 فٹ ته دا فلحال د یونټ غلطی دی خو طریقہ کار خو سیم دی ته په پوهیږي کنه چې یونټ مونټ هر څه څنګه سیټ کولې زه دوباره نه کوم بیا ټایم ډیر ضایع کوي نو زه ورته 2 کاما مثال 2 2 دا وګوره دایره ته جوړ کو خیال لري 2/2 دا وګوره دا ډیسیمل کې ځکه 2.2 پوائنٹ راته خی لګیا دی دا لګ زوم آوټ کوم وګوره کدا ما یونټ صحیح کړیو نو بیا به فوټ تاړولیو خدا اوس چې زه فوټ ویلیو هغه نشان اچوم نو دی بیا وایي چې دا غلط دی ولې چې یونټ ما ورته دغه نه دی سیټ کړی نو دا مسله ده وای شو کنه جی سم نه شو ها کوئی صحیح ده فوټ نو دا ما سره اټوکیټ چې کوم د 21 ورژن دی او په دې ریکټنګل ولا خو تاسو پوه شولې چې @@ سره دا مونږ کو بیا اټوډیسک اپنی اټوکیټ 2021 ورژن دی که زه تا ته دا استو متاثر 2007 ورژن دی بیا به مسله کوي نو زه به داسې کوم سیو ایز باندې به کلیک کوم اور حارث 3D دی نو ور سره زه ولیکم چې وی مطلب ورژن مثال په طور 2007 صحیح ده دا لاندې ښکار یا اټوکیټ 2018 پزی به زه سلیکټ کوم دا نو دلته نو زه 2007 سلیکټ کوم چې تاسو 2007 ته نو پائے کې ودا بیا صحیح کولاویږي آئے کې به مسله نه کوي او کدا ما 2007 پزی دا 18 کې سیو کو نو تاسو ودا بیا نه کولاویږي پوه شولې زه فلحال د سیو بٹن باندې کلیک نه کوم خو تب هم داسې طریقہ کار کې مثال ته یوزی کی جاب وغیرہ کې نو کې دي شای سرخه سیستم یې کنه څنګه مام چې کولو نا ټایم هغه سره خو ډېر ښه سیستم او ما سرخه سیستم نو ما به هم دې طریقه باندې ځان ته دا 2007 واړو خپل کور کې بچ ما کله کار کولو کنه نو ما به 7 تاړو یعنی دا بیا فایل نه اوپن کی کنه مثال دا ولا فایل ښکاري د سکرین باندې حارث 3D کدا ته زه په واتس اپ یا په ایمیل درواستم او تاسو را اټوکیټ 2007 ورژن دی کنه نو دې به سره نو کولاویږي نو ته به کچرته فایل کرپټ ته خوا کرپټ نه اصل کې مسله د ورژن وي چې ما دا 21 کې سند کړو حال ته تاسو سره سات دی لکه ما سره خو دواړه ورژن دي سیستم کې کنه یا ما خپل سات مانه دي انسټال کړي ما ته خو یاد نه دي خو اسې زویم چې دا د دې طریقه کار دی صحیح شو جی ورژن ته کنه او خو مطلب دا او که مثال تاسو سره مې کې استعمال سره مې کې بیا خو بس ډایرکټ اوکے دی سیو ایز ضرورت نشته او که مثال تاسو سره 7 ورژن دی او زر ته دا فایل سند کوم نو بیا به تاسو نه کولاویږي ها بیا به موږ څه کو دا به سیو ایز وکاو کنه او دلته نه به دا ورژن به ورته بدلو لکه 7 کې به کوم نوم وغیرہ سره بدل کا او سیو کا صحیح شو لو کنه یې سم نشو او پرنٹ طریقہ کار میرے شاید درته خولې دی کنه 2D کې په پرنٹ ها او یاد شراته خولې صحیح ده اصل کې یار 2 کلاسونو چې شي کنه سیم کورس ولا نو بیا هریږي سړی نه چیرې د تمه کړه کنه نو پرنٹ په هم درته کړه دی PDF تم دا مونږ اړول شي دای مې طریقہ درته خولې وکنه چې پکچر زیاتر کار پکچرز د فارم کې خو بیا کله کله PDF کې وی صحیح ده PDF کې دا کنه کمباین کولو کې لږ آسان وي پکچرز دومره خاص کمباین کیږي نظر عام جدا جدا وي ولې چې فیلډ کې به موږ هم داسې کول چې کم دا روډ ولا ډرایینګ را خو ډېر ډیټیل سره یې کنه نو هغه به موږ هم داسې PDF ته ځکه ایکسپورټ کول چې به موږ بیا کمباین PDF کو سافټویر مې درته خولې پای باندې به موږ دا ټول کمباین کو نو موږ ته پرنټینګ کې ډېر کار آسان شو یعنی داسې یو پکچر چې ته کله کې کنه نو کله کله یو پکچر پکې پاتې شي کله کله یو پکچر موږ نه ډبل پرنٹ شو مطلب داسې مسلې به پکې راتلې نو چې PDF کې ته سیف کې کنه نو فائدہ دا وی چې بس هلته ته آل پیجز سلیکټ او ډایرکټ پرنٹ ته ورکنو بس هغه څه پرنٹ شي نو دا فائدہ وی دا وي پوه شو لیکنه یې سم نشو قضا داسې کوم 7 ورژن زه کوم مې ما سره شته کنه او شته 7 ورژن زه کولاوم
स्क्रीन خو وکړي چې د 7 ولا درته نه ښکاري 7 ولا ته ګوره همدا فایل مثال دا تاسو سره سوچ کوم چې مثال تاسو سره 2007 ته پای کې زه دا 2000 چې کوم د هارس 3D باندې ما جوړ کړی نو دا چونکې 21 ورژن باندې ما کړو نو ګوره کېدی شي نو کولاویږي دا وګوره څه وایي وایي چې زه کولاو به کوم خو ریډ اونلی دی او دا مسله کوي وایي نه کولاوي کین ناٹ بی اوپن کریټډ وذ ریسنٹ ورژن دا ښکاري څه مسله کوي وایي درته نه کولاوم چې دا خو په 21 ورژن کې جوړ شوی دی او زما خو دا 2007 ورژن دی ها خیال دی راغی دا چې اوس مې په سیو ایز پوي کې نو مسله هم دا ده چې تا سره سیسټم یا سافټویر جوړ دی او دلته ما لیټیسټ کې کار کړی نو بیا اوپن کېږي نو ته به بیا ټینشن کې چېره او دا علم ټینشن جوړېږي چې مثال ته چېرته پرنټ لځې چا سره آټو کیډ وي خو زوړ ورژن کې وي نو بیا هم درته ډېره غټه مسله جوړوي ته به بیا هم پریشان یې چېره دا څه مصیبت دی پوه شوې که نه یې سمنه شو ها نو دا اوس وګوره نه اوپن کوي راته او که دلته زه د نیو فولډر کې ما یو بل ډرایینګ جوړ کړی دی دا دی 2007 والا ته ګوره هماغه 21 والا فایل دا ما 7 سیو ایس کې اړولی و که نه دا وګورئ راغو را سره څومره زر کولاو شو وګورئ څومره زر کار کوي 21 کو خو بیا هم لږ ډېر هینګ کېږي که نه نو دې کې وګورئ د زوم نه پته لګي وګوره څومره تیز دی زوم او زوم ان نو مطلب دا دی د خبرې چې دا ټول کار هم او بیا هم دلته هم دا لیئرس ټول بار چې کوم دی که نه آټو کیټ ته به مونږ لاړ شو لیئرس خو آلریډي آن دي اوربټ مونږ آن کو دا 3D دپاره پکارېږي دې نه علاوه ویو راځي هلته و که نه ویو دا وګورئ دا ټاپ ویو د 2007 او 21 کې فرق کاري دا ټول بار آلریډي پراته وي او دې کې دلته بار راوځي دا ټول بار دې کې هم دا فکس کېږي دلته وګوره نو دا زمونږ خوښه ده چې مونږ هلته فکس کوو که نه دلته نه بندوو نو دا 21 او دې کې دا لږ ډېر دا لږ چینج دی که نه ویجوال سټایلز دي دا هلته مو خیال دې کړي 2D دا یې شیډډ 3D ریئلسټک دا ریئلسټک ته واوړېدو او نارملی 2D وي نو د دې ترتیب باندې پوه شي چې 2007 کې کار کوو که نه مونږ ځان ته دا ټول بار آن کوو او که 21 کې هم کوو نو آی کې هم هلته رایټ کلیک او آی لږ ترتیب بدل دی څنګه دا تا ته خو به ډرایینګ دغه نه ښکاري خو دې نه مخکې مې درته وښولو چې دې طریقې سره دا مونږ آن کوو ټول پوه شولې نو دلته نه دا مونږ ایکسټرا لیئرز آن کوو دا 2007 آټو کیټ خو ښکاري لګیا دی درته که نه مسله کوي ها صحیح ده ځکه راته وایه چې دا پته کله نه لګي ما ته چې شیر کړی مې سکرین که نه بیا مسله کوي پوه شو نو داسې دا ټول چې کوم دی باونډري ته به مونږ اړو اوس دلته ګوره بي او انټر ګوره دا وګورئ ډاټډ شو دا وګوره ټول باونډري ته واوړېدو نو دلته یونټ چونکې زمونږ ټیک دي آرکیټیکچر باندې نو دا به صحیح کنورټ کېږي اوس وا بلکې ما دا چل کړی چې یونټ زما ټیک نه وی که نه نو ما به ډیسیمل کې به مې فټ ورکړو نو بس به بیا دغه شو چې دا څه شی دی دا فټ څه شي ته وایي مطلب سافټویر بیا نه پیژني که نه نو ګوره ای ایکس ټي انټر دا یو دیوال ایکسټروډ کوم څومره هایټ ورکوم دا اوربټ باندې زه لږ دا تاوم داسې چې 3D کې شي راته دا لاین چې دا آبجیکټ چې کوم دی دا زه ایکسټروډ کوم ای ایکس ټي انټر دا څومره زه ایکسټروډ کوم واړم دا ښکاري ماوس که زه بره طرف سره ولم نو دا 21 فوټ نو 21 فوټ خو نه 12 فوټي 12 انټر نو دا ټول 2D کې دی نو ځکه داسې لږ عجیبه عجیبه ښکاري خیال دی که زه داسې لاندې نه وګورم لکه څنګه شیشې میشې نه یا فریم نو دا چونکې 2D دی 2D فریم ورک بلډینګ اورېدلی 3D ته خو چې زه ریئلسټک ته کنورټ کړم نو څه وګورئ دیوال راته ښکاري دا یو انور هماغه پلین پروت دی خیال دی نو دا کلاینټ ته مونږ ښایو چې یاره دا چې کومه دا لینونه دي که نه به ورته وایي دا لینونه د څه شي کلاینټ به ورته داسې وایي ښه نو ته به ورته بیا داسې ښیې چې دا لینونه نه دي دا ستا کور دی او دا سیسټم دی دې ترتیب سره ما ته جوړ کړی دی په دې باندې مونږ کار شروع کوو
نو واپس دا 2D ته اړوم او ټاپ ویو ته اړوم دلته نه نو ګوره 2100 دی کې دومره څه خاص فرق دې حساب سره نشته خو هغې کې لږ غونته کې څه لږ ډېر شیزونه اپډیټ شوي دي او لږ مخکې شاته دي داسې ده که نه یس سرجي بل دا چې لکه مونږ دا دغه کوو که نه دی له هایټ ورکوو نو د دې به چې څنګه دغه ووښی لکه دا EXT وښی ورپسې 12 دا ډایرکټ اوچت کېږي که نه دې ته به دغه سلیکټ کړې یو پوینټ چې په دونه پوینټ باندې اوچت ګوره دوباره نه دا خو لا یو به مونږ اړو که نه BO انټر بیا انټر او دا لاین مثلا دا مې آبجیکټ ته واړولو EXT انټر آبجیکټ مې سلیکټ کو بیا مې رائټ کلیک کو نو دا اوس وایي چې څومره هایټ ورکې زه یم 12 فوټ او ما په خیال ما 12 انچ کو اوس به خیر 3D ته واړم پته به ولګي دا 12 انچ ته مې اړولې دی غلطي رانه وشوه صحیح ده نو هغه فوټ نشان مې وانه چولم ویل کا چولې مې دی نو ځکه دا وګوره 12 انچ 12 فوټ کې فرق دی دا وګوره نو ښه طریقه کار هم دا دی صرف په طریقه مې پویولې چې دې طریقې سے دا ټول بلډینګ چې کم دی که نه مونږ 3D ته اړو صحیح ده اور بیا چې کم دی دا زه روټیټ کوم او دا زه به ډیلیټ به یې کړم ولې چې یاره دا ډېر بېکاره لګي داسې نو دا اوس وګوره واپس سنګل لاین ته واوړېدو دا نو بیا هم هغه خبره چې 2D وایر او ټاپ نو ټول کار مونږ هسې ټاپ کې کوو دا 3D ته اورېدلې کاري دا او دا نه دی اورېدلې دا ټول به مونږ یو به باونډري ته اړو اور بیا به هلته نه سلیکټ کوو لکه دا ما واړولو اور دا والا خو دام نه دی شوی دا ټول به باونډري کوو مطلب څومره ځایونه پاسیبل دي که نه هغه به مونږ باونډري کوو ځان ته صحیح ده اوس دا والا به باونډري نه کېږي ولې دا سکرین دی خو وګوره آوټ دی مطلب که اوس زه کوم اوس به وشي که داسې ما زوم کړي دا به باونډري کمانډ نه اخلي اوس دا والا مو شو دا مو شو باونډري دا مو شو دا والا نه دی شوی او داسې دې نه دا لاینز ډیلیټ کوم دا صرف 2D دپاره پکارېږي 3D کې د دې ضرورت مونږ سره نه وي ښه دا وینډوز دا ټیکس میکس هم ضرورت نشته مونږ ته پته ده نو BO انټر دا آبجیکټ سلیکټ او دا آبجیکټ ته واوړېدو خیال دی نو اوس به لږ اوربټ کومه نو دا ښکاري او ریئلسټک ته به یې کنورټ کوم نو اوس ګوره ښه EXT انټر دا لاین سلیکټ بیا رائټ کلیک نو اوس وګورئ که زه ماوس ډایرکټ بره اوچتوم نو هغسې هم کېږي خو دې کې مسله دا چې دا رف دی لکه ویلیو معنی غلطېدی شي نو زه چې 12 فوټ انټر کوم نو ګوره برابر جوړ شو خو خیر دا ما غلط څه کو دا 12 فوټ نه و پکار دا خو کړکۍ ده که نه دا به زه اول داسې کوم EXT انټر دا به زه ځمکې نه څومره کړکۍ اوچتوي 3-4 فوټې که نه دا به زه کار دی کې دا طریقې سره کوم پوهېږې زما په خبره او دې ته به دا لیرز به مونږ بدلو او وال نه دی دا څه دی وینډو ده نو دلته وګوره د کلر نه مونږ ته پته لګي د 3D کې خیال دی دا ښکاري چې څنګه زه اړم راړم خیر دا خو ما غلط وکړو لاندې هم دیوال دی دی نه پسه به وینډو وي زه هم ډېر تیز لاړه وه خو خیر څه مسله نه کوي دلته نه وای زه دا چې واپس به بدل کم که نه یا میچ کمانډ باندې هم کېږي دواړه طریقې اوس څه چل کول دي اوس دوباره هم د دې کاپي هم زه اخیستی شم که کاپي زه نه اخلم نو REC انټر اور دا پوائنٹ به زه لږ زوم کوم دا پوائنٹ مې سلیکټ کو اور دا پوائنٹ ما سلیکټ کو اور EXT انټر که مثال زموږ 5 فوټ دغه وي کړکۍ وي نو 5 فوټ دا ولې نه کېږي اوس شو 5 فوټ انټر او دې ته به مونږ هغه بدل کړو لیر خیال دی یو وګوره پته لګي دا که دا بار نم لکه دا بیک ویو ته به کلاینټ ته داسې 2-3 ویوز به ښیې چې دا ستا بلډینګ داسې ښکاري یو به د فرنټ نه داسې اخلې لکه دې کې وګوره هر طرف ته ته بلډینګ هر طرف نه ته کتی شي خیال دی چې بیا انیمیشن وغواړې نو هغه بیا بیل سافټویر دی بیل کورس دی او پای باندې ټایم ډېر زیات ضایع کېږي ښه
او دا یې پیسې منټ نه بلکې د سیکنډونو حساب سره ښه د انیمیشن چې ته ګورې کنه بلډینګونو د دې شیزونو پای ټایم هم ډیر زیات ځای کیږي هغه سیکنډ حساب سره دا یې پیسې وي نو هغه لږ کمپلیکس دی مطلب لږ ګران دی نو دا وګوره دا دې طریقې سره نو دا به مو دې د پاسه به دیوال جوړ کړو بیا به دا کافي وي نن ښه نو لږ به زوم کم اسکیپ پریس کوم REC انټر اور دا ټوټل دیوال موږ سره څومره دی 12 فټ هایټ که نه نو 5 فټ ماته دا کړکۍ وویسته او لاندې 4 فټو نو څومره شو 9 شو نو 12 نه 9 باسه څومره شو دې کې خپل کیلکولیټر هم وي ښه کم مثال مسله یې که نه نو دی 12 یو منټ دا غلط شو 12 بس مطلب دا دی که نه دلته نه موږ چیک کولی هم شو کنفرمیشن لپاره 12 ماینس 9 دی اور ایکول ټو 3 پاتې شو مطلب دا دی چې یو بل ریکټینګل به جوړو هغې هایټ به موږ REC انټر دا ایج سلیکټ کا دا ښکاري هم 3D کې موږ دغه جوړو اور یو دا ایج به موږ دا ښکاري دا لاین دا ما دې کونه باندې به لږ نور زوم کوم چې صحیح طریقې سره راشي سلیکټ شو اور لږ به اوربټ کوم نو دا چې کوم دی اوس ایکسټروډ کول غواړي دا ښکاري دا ریکټینګل دا ګوره څلور کونه AXT انټر اوس دا څومره ایکسټروډ کول غواړي دا ګوره خپله مو چېرته یو کته وی چهره هلته تا حساب وکړو چې 3 پاتې 3 انټر او 3 انچ مې کو نه غلطي وشوه AXT انټر دا ایکسټروډ 3 اور فٹ انټر اوس صحیح شو ها خیال دی اوس بیخي صحیح کار کوي اوس یونین کمانډ استعمالو دې کې دا دړارونه ښکاري که دا ښکاري دا لاینس دا به څنګه صفا کېږي یونین کمانډ UNI یونی کمانډ دی دا دوه سلیکټ کا یونین کا دا وګورئ څنګه پلستر نه که پلستر پې تیر شو لکه بالکل وګوره صفا سوتره شو څنګه مونږ هغه 2D کې باونډري کوو نو دی کې دا یونین کوو نو دا وګورئ لکه څنګه L شیپ کې نه نو دا خو چونکې دیوال دی دی کې خو سریا نشته که نه نو دا خو مونږ داسې نه شو جوړو که دا مثال بیم داسې وي لکه سزیونو کې بیم ټایپ وي نو بیا ته داسې ډایرکټ جوړولی هم شي ښه ولې چې کړکۍ خو کور کې باد کې لګېږي نو دا اوس وګوره هته د دې ویو ښایي داسې دی خیال دی کړکۍ ته غیبه شوه داسې دی نو داسې خښته خو هوا کې نه ایسارېږي بیم ایسارېږي نو دا خو چونکې زموږ ساده بلډینګ دی کې بیم میم حساب نشته داسې دا سمپل دی څه پوه شو که نه سم نه شو نو د دې دا طریقه کار دی اسکیپ مې کو نو داسې دا مختلف ویوز نه به مونږ کلاینټ ته ښایو چې یاره دا دی خوا مې دا ونډو جوړه کړې دا لږ ډېر دراړ مړه شیزونه ښکاري نو دا مونږ ټول یونین ته کنورټ کړو که نه نو دا مونږ سره صحیح شي ټیک ده نو بس دا سیف کوم ځان سره دا نن دپاره دا څه دی کافي دی انشاءالله نو داسې که 2007 ورژن استعمالې دا ترتیب به کې که 21 استعمالې یا دې نه مخکې مطلب کم ورژن یې راځي دا یې مې درته طریقه کار وښولو صحیح ده نور څه مسله شته دا به انشاءالله مونږ بلډینګ به کمپلیټ کړو بس زمونږ 3D به پوره شي صحیح ده که نه 3D کې دومره څه نه وي ټول کار 2D کې وي 2D کې څه مسله نه مسله وي تپوس وکړه او 2-3 میپ په نور هم جوړ کړه نو هغې کې ستا فایده ده خدای دې خیر وکړي او چې بس کار مو زده شي که نه اصل چیز دا دی انشاءالله چې پریکټس پې کوې که نه بیا به ورته مسله نه نو دا کافي دی نن دپاره بیا انشاءالله بقایا کار به مونږ دې کې سبا له کوو انشاءالله امید دی چې دې هفته کې به زمونږ دا 3D پوره شي اور کورس به هم انشاءالله زمونږ دغه شي ٹھیک شو نور که څه کوېشن دی یا څه د هغې تپوس وکړه نسم نشته کلیر دی ټول جی بالکل زه ټیک شو اوکې ډېره مهرباني السلام علیکم مهرباني الله حافظ السلام علیکم